چې دا انسانان خپل ځان وپیژني. الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي هو چې کله دا انسان د دغه نطفه نه پیدا شوی دی، د دغه کمزوري سیز نه پیدا شوی دی او د خپل ځان وپیژاند، نو بیا په لیلۃ القدر کې فرشتي راځي او فرمایي دا عرض کوي الله تعالی ته د دې انسان د قدر او قیمت د پاره، د دې انسان د عظمت او د دې انسان د عزت د پاره فرشتي راځي او وایي چې مونږ نه خدا غلطي شوی وا، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، زمونږ نه خدا غلطي شوی وا چې مونږه کله الله تعالی انسان پیدا کاو او مونږه وی چې دا انسان خو په ځمکه کې فساد پیلاوي، دا خو به ویني توی کوي. نو د دې انسان د قدر او منزلت د پاره، د دې انسان د عزت نفس د پاره، د دې انسان د لوړې درجې د پاره فرشتي په لیلۃ القدر کې راځي او هغه خپل کوم خبره چې کړي د داغي معذرت غواړي. نو کله چې دا انسان ځان وپیژني نو دا انسان بیا الله تعالی د فرشتو نام مخې ته بوزي، د فرشتو نه ولام لوړ مقام ورکوي. خو کله چې د انسان ځان وپیژاند او چې دا انسان ځان نه پیژني نو دی بیا خپل رب هم نه پیژني، او چې رب نه پیژني جو بیا ناکام ہے. نو ځکه الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي چې تاسو ما د خاورې نه پیدا کړی یې، د دې ځمکې نه مې پیدا کړی یې، منها خلقناکم، تاسو ما پیدا کړی د دې ځمکې نه، او د دې ځمکې نه چې مې کله پیدا کړی نو تاسو به بیا واپس چې کم دی نو چرته ځئ دقې ځمکې ته به ځئ، وفیها نعیدکم، او تاسو به بیا زه راغواړم دې ځمکې ته واپس. نو چې کله یو انسان د خاورې نه پیدا شو او دا انسان به بیا واپس هم دغلته ځي، نو الله تعالی فرمای منها خلقناکم، تاسو ما پیدا کړی د دې ځمکې نه، د دې خاورې نه مې پیدا کړی، تاسو به اوس په دې خاوره کې په دې ځمکه کې څنګه زندگی تیروئ، څنګه ژوند به تاسو تیروئ. تاسو به په داسې طریقه باندې ژوند تیروئ کم تعلیمات چې رسول الله مبارک مونږ ته پریښي دي او د قرآن مجید کم تعلیمات دي په هغې باندې به انسان عمل کوي او خپل ځان به پیژني، نو په دې ځمکه باندې به دی ژوند تیری او چې په هغه تعلیماتو باندې عمل کې د رسول الله مبارک په احادیثو باندې عمل کې، نو ته به بیا کامیابی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. وفیها نعیدکم، او تاسو به واپس چې کوم دی زه دې ځمکې له راغواړم، واپس پام دې ځمکې له راغواړم، په دې قبر کې به تاسو یخودلی کېږئ. انسان چې کله دا مطلب نه دی چې انسان مړ شو او په قبر کې کېښودلی شو، نو دا نه ده چې مونږ وایو انسان په دنیا کې اوسېدا او بس لاړ او ختم شو خاورې شو، نه نه، الله تعالی چې انسان پیدا کړی دی نو دا د خاورو د دې دپاره نه دی پیدا کړی چې انسان ما مړ کا او دی خاورې شو ختم شو، نه نه، الله تعالی انسان د ورکولو دپاره د ختمولو دپاره نه دی پیدا کړی. د انسانانو په نظر کې خو ته لاړې د دنیا نه ختم شوي، خو د الله په نظر باندې د الله په نظر کې چې کوم دی ته موجود یې، ته چې څنګه په دنیا کې اوسېدې دغه شان ته د الله په نظر کې یې. کله چې انسان مړ شي، تاسو خیال کړئ کله چې انسان مړ شي دی په قبر کې کېښودلی شي، څو ورځې پس چې کوم دی نو انسان دا غوښه چې کومه ده، دا خوبصورت او ښکلی مخ، دا په دې باندې چینجي لګیا شي، چینجي لګیا شي او دا غوښه د انسان نه ټوله وخوري، خاورې شي، او دا ښکلې سترګې چې کومې الله تعالی درکړي، دا سترګې وچوي، دا په دې مخ باندې راوبهیږي، دا سترګې خاورې شي. څه وخت بعد د انسان د وجود صرف د اډوکو یو ډانچه پاتې شي، په دې قبر کې څه کاله دا ډانچه پرته وي، بیا غوښه ختمه شوي، خاورې شوي.
پاغي باندې چې څه کلونه تیر شي نو بیا که تاسو کتلی قبر کولاو کړل شي نو بیا چې وکتل شي نو خو په دې اډوکو کې یو اډوکې دی د ملا د تیر اخیری اډوکې چې کم دی د ملا د تیر اخیری اډوکې هغه خاوري کیږي نه او بیا دوباره چې کله د انسان جوړیږي الله تعالی چې بیا د قیامت په ورځ باندې د انسانان دوباره جوړي نو د هر یو انسان د دغه ملا د دې تیر اخیری اډوکې چې کم دی هغه د قیامت پورې بالکل سالم پروت او دا کومه خاوره چې انسان د اډوکې خاوري شوی دا غوخه خاوري شوی نو دغه بیا انسان الله تعالی د دغه اډوکې پورې د نور ذرات راغون شي دا نور ذرات راغون شي او په دغه یو اډوکې پورې بیا د انسان برابر جوړ کړل شي د انسان بیا د دغه اډوکې نه مرکب کړل شي نو څو وخت بعد چې تاسو بیا وګورئ په دې باندې سکلونه تیر شي په دې انسان باندې د په قبر کې ډانچه پرته د صرف داړو کو خو باغی باندې بیا سکلونه تیر شي نو دغه ډانچه د اډو کې چې کوم دي دام د خاور سره خاوري شي قبر کولاو کړل شي چې وګوري ارس خاوري پراته نه پکې اډو کې ښکاری او نه پکې غوخه ښکاری د دې دا مطلب نه دی چې انسان په قبر کې خودلې شو انسان لاړ خاور شو یری شو ختم شو نه دا الله په نظر کې د انسان حق شانته موجود دی لکه څنګه چې په دنیا کې دی موجود او الله ته د دې ذراتو کما خاور چې د انسان نه جوړه شوی ده بیا د دغه ذراتو پته وتشته ده کله نیک اعمال کړی دي نو دغه ذراتو ته اجر او ثواب ملاوي او کله بد اعمال کړی دي نو دغه ذراتو ته چې کوم نه عذاب ملاوي د دې دیوبند په دې بزرګانو کې یو بزرګ دی هغه وایي چې زه لاړم یو علاقې ته چې کله زه علاقې ته لاړم هلته کې نو خلک راغون شو او د خاورې یو منګی مال راوړ یو کوزه د خاورې منګی نه چاټۍ چوته وي هغه راوړو ماته وی چې په دې کې مونږ د ماسوتن نکله وبو واچو او به سار وګورو نو دا وب په دې کې ګرمي پرتی دا څه وجه ده د حضرت سے بو ته فرمایي چې تاسو داس چلو کوي چې نن به دا منګې د وبو نه ډک کوي او مال راوړي زما خواته به کېږي هغه منګې کوزا د وبو نه ډک شو او کوم ځای کې چې دا تله او دا حضرت صاحب عالم چې کوم ځای ته تله او دا بزرګ ال تکي کې خو دلا نو بزرګان چې کوم یې هغه الله تعالی نه سوال کوي الله تعالی نه غواړي نو دا د الله تعالی دوستانی الله تعالی غيو ته هر سخی د کشف په ذریعہ باندې نو ته د خپل رب ته سوال وکړو خپل رب ته سوال وکړه چې الله تعالی دا سماجرا دا سچلې چې بدی کې ماسختن داخله کوبه واچي او سحر بیا دا کولاو کې دا وب ګرمي دا بدی کې څه حکمت ته دا ماته وخای نن د شپې الله تعالی وتعالى وخود او سحر چې کله خلق راغې او به وکتین وغشان یخي وب پرتی وي د دې عالم نه تاسو کوي چې دا څه چلې دا خو تا دا وب کسه بدلی کړلیا دا وبدي یا بدلی کړلی ځکه چې مونږ په دې کې وبو واچو نو دا وب ګرمي او نن چې کم دی دا وب یخي پرتی دي وجه صدا وینا سه به وب ما بدلی کړل نه دي خو وجه دا چې کله ما تدا منګې راغې او ما خپل رب ته سوال وکړ چې زما رب ما تدا ما جرا وخایا نو الله تعالی ما ته پزړه کې واچولا چې کله دا منګې جوړېدو کولال کله دا خطه واخ کولا او دا غینه بیا منګې جوړاو نو په دغه خطه کې د یو ګناګار بندا د خاوري اغه ذرات چې هغه مړ شوی او هغه خاوري شوی دا هغه خاوري اغه ذرات په دې کې ګډ شو دي په دې کې شامل شو دي نو هغه ګناګار بدن ته چې کوم دی مونږ عذاب ورکو او دا عذاب د وجه نه دی منګي کې چې کوم دی دا وبګرمي داغه عذاب د وجنه په دې منګي کې وب ګرميږي او نن پکې زکه یخي پرتی دي د دې وجنه چې ما خپل رب ته سوال وکړ چې ای زما رب ای زما الله د دومره وخت پورې تا دی انسان ته عذاب ورک نن زتا ته سوال کوم ته وبخي
نو الله تعالی چې کوم دی زما سوال قبول کو دا انساني وباخه نو ځکه چې کوم دی په دې کې دا وبیخ پرتی دی د عذاب نور نه ملوي نو الله تعالی ته دا پته ده چې دا خاوره چې کومه ده دا انسان تباشوي نه دی دا خاوري ری نه شو چې لاړ او بس خاوري ری شو ختم شو دنه به بیا تاسو نه کیږي نه الله تعالی ته دا پته چې په دې کوزه کې په دې منګي کې د دې انسان د دې ګناګار یا هغه ته هغه اجر وته میلاویږي یا وته هغه ګناه میلاویږي هغه عذاب وته میلاویږي هغه چې کم دی د دې انسان په دغه کوزه کې په دغه منګي کې الله تعالی ته پته چې دې بدن په دې کې ذرات شامل دي او دا ځمکه چې کومه ده دا ځمکه دا ګوره د چا لحاظ نه کوي دا ډیره عجیبه ده د چا قدردانی نه کوي الله تعالی وای تاسو ته ما زندگی درکړه دا اوس په تاسو باندې ده که څوک شاهانه زندگی تیری هغه باندې خاورو لذي په دې قبر کې باغام یې خودلې کی او که څوک فقیرانه زندگی تیری هغه باندې خاورو لذي او په دې خاورو کې با خخي یو عالم دی هغه وي ز قطر ته تللی قطر ته چې ځکه لاړم نو الته کې ما یو عالیشان محل ولي کله چې دا محل ما ولید نو ما سمرګری را سره وغوینه ما تاسو وکړو چې دا محل د دې ځای د حکومت والا د چا دی یا د وزیر دی د بادشاه دی وینا نه دا د بادشاه نه دی بلکې د قطر د دې ځای د یو مالدار ترینه کسته دا هغه جوړ کړی دی او د دې په جوړولو باندې دومره خرچه راغلی دا دومره وخت په دې د دې په جوړولو باندې لګېدلی دی دومره کاله په دې باندې کار شوی دی خو کله چې دا محل تیار شو او هغه مالک ورته راغی دا مالدار ترینه انسان ورته راغی نو څو ورځې پکې تېرې کړې لږ وخت یې پکې تېر کړ بیا مړ شو وفات هغه خوند یې تیا موانغس وی خو اوس خخ کم ځای دی وی په هغه پلانکۍ مقبره کې خخ دی وی زلاړم د هغه قبر له کله چې د هغه قبر له لاړم نو هلته کې د هغه قبر سره یو نږدې بل قبر هم ما دا خلکو نه تپوس وکړه مقامي خلکو د هغه ځای چې د دې مالداره سړي خواته چې دا بل سړی خخ دی دا د دې رشتہ دار دی یا یې ملګری دی یا یې په خاندان کې څوک دی چې دومره نږدې اوسه دا خخ دی یا کسانو راته وی چې نه دا دویم قبر چې وسره دی دا د قطر د بازار د ټولو نه غریب انسان دی چې په بازار کې به ګرځېده او خیرمار او د خلکو نه به خیر وغوښته وی زه حیرانه شوم ما وی چې ګوره د قطر مالدار ترینه انسان او د قطر د ټولو نه غریب انسان هغه نن دواړه په یو ځای کې په خاوره کې پراته نو دا خاوره چې کومه ده دا د چا لحاظ نه کوي ومنها نخرجكم تارة اخرى او بیا چې انسان الله تعالی چې کله دا انسان دوباره پیدا کی کله چې دا انسان دوباره پیدا کی نو د هغه جزا او سزا به ورته ورکړل کیږي کله چې دی انسان په خپل ژوندۍ کې په دنیا کې کم وخت تیر کړی دی نو هغه جزا او سزا به انسان ته میلاوي ها خو بعضی خلک داسې دي بعضی بزرگان بعضی په الله باندې مین خلق داسې دي چې هغه وجود چې کوم دی خاوري کیږي نه هغه وجود خاوري کیږي نه هغه د قشان روغ او سالم پروت وي او د چا وجود چې خاوري شي نو دا مطلب نه دی چې دا انسان لاړ تباشو د دینه به بیا تپوس نه کیږي د چې کوم ژوندۍ تیرا کړي وا نه دا الله با دا انسان پیدا کوي بیا به روغي او بیا به د انسان نه د خپل ژوندۍ په حواله سره دنه پوښتنه کوي په عراق کې دوه قبرونو د صحابه کرام حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ حضرت عبد الله بن جابر رضی الله تعالی عنہ دا دوه قبرونه په عراق کې نو دې دوه قبرونو ته چې کوم دی دا سمندر دا اوبه ور روانې وي پټي لارې وته جوړې کړوي ورتلې وته صحابه کرام دي نو د عراق کوم بادشاہ چې وغه
خوب ولید او په خوب کې ولدات واړه صحابه کرام رااله چې زمون قبرونو طرف ته د سمندر لاري جوړی کړی دی او زمون قبرونو طرف ته راځي او زمون قبرونه دنه خرابای مونږ داسې چلو که زمون قبرونه کولاو کا او مونږ چت کړه د دې ځنه بل ځای ته منتقل کړ. بادشاہ بار بار دا خوب ولید بادشاہ په زړه کې هم شک پرې وته دا غزه کوم علماء کرام چې ستر علما او غیره جمع کړو او دا غیو سره مشوره وکړه چې یاره داسې خوب ما لیدلې دی نو دا غیو په مشوره سره بیا دا غیو د صحابه کرامو قبرونه کولاو کړلې شو. کله چې د هغه صحابه کرامو قبرونه کولاو کړلې شو نو دا غیو په قبر کې بالکل صحیح سالم پراته او سترګې چې کم نه غړېدلې وي سترګې غړېدل وي او انګريز ډاکټر راغی هغه د هغې سترګو معاینه وکړه او بیا د هغې نه بعد ورته ووایي چې دا سترګې اوس هم ژوندی دي دا سترګې اوس هم ژوندی دي ځکه خو وایي که نه امانت بد لحد پمنس کې پروت امانت بد لحد پمنس کې پروت کتازان کا امانت فدی دنیا نو هغه خلق امانت پراته او د دغه سترګو دیدار چې کوم دی اتل لک خلقو د دغه سترګو د دیدار د پاره حاضری وکړه په دې نیت باندې چې په دې سترګو باندې رسول الله مبارک دیدار شوی. صحابه کرام نو داسې بزرگان خلق چې کوم دی دا غیو بیا جسمونه چې کوم دی هغه بالکل په قبر کې روغ پراته الله تعالی روغ ساتي. زمونږ د رسول الله مبارک نه مخکې ډیر پخوا د عیسی علیه السلام په زمانه کې د عیسی علیه السلام په زمانه کې یو الکو داغه نوم عبد الله بن تامر او یو بادشاہ د بادشاہ څخه کوم نه یو بزرګ داغه خدا بادشاہ چې کومو دا ګوره بت پرستو دا بزرګ داسې سړیو چې د هغې په نسبت باندې بزرګ او هوښیار سړیو نو دا سړی دی بادشاہ ته وایي چې داسې چلو که چې ماله یو هوښیار هلک وګوره او زه د خپل علم چې کوم دی دا هغه کس ته منتقل کړم ځکه چې زما وخت نږدې دی زه مړ کېږم نو ستا په بادشاهۍ کې به بیا کار درکوي تا ته به ښې مشورې درکوي. هغې هوښیار کس وکته عبدالله او هغه به راته د دغې کس نه به دغه کوم راهب چې د دغه نه به دغه زده کا او دین به ته زده کا او خبرې به ته زده کولې نو په لار کې یو بل بزرګو داغه نه بام د خبرې زده کولې بیا خو هغه بل بزرګ چې کوم هغه مسلمان خلکو ته پته ولګېده چیرې دا خو هغه هلک دی چې بادشاه غواړي دا خپل سړي خواله بوزي چیرې دعوت ته د خپل دین وخی او دې خيار کی او ماته بیا په بادشاہت کې خې مشورې راکې او دې چې کوم نه په لار کې دی یو بل سړی نام دین زده کوي نو دې په لار باندې یو ځل روان دی لار بند ده ډب د لار دلته ودرې تپوس کوي چې ولې دا خلک څه ته ولاړ دي نو چا ورته ووایي چې په دې لار کې مخکې یو غټ زمری پروت دی غټ زمری ناست دی او دا خلک د هغې نه یریږي مخې ته نشي تللی وی ښه نو د یو دوه درې ګیټۍ راواغستې وړې وړې او د دې خلکو نه ورمخې ته شو او کله چې ورمخې ته شو نو بیا دی وایي چې الله تعالی که دغه راهب که دغه مسلمان باره کې وایي چې که دا ستا صحیح بندی که دا ستا صحیح بندی او مسلمانی نو زه دا دوه درې ګیټۍ چې کومې ولمه دا ورورسې او په دغه زمري باندې ولګې او دغه مړ کې په دغه ځای کې نو هغه دوه ګیټۍ ور واچولې هغه زمري باندې ولګې د زمری په ځای باندې سوړ شو مړ خلکو ته لار کولاو شوله کله چې لار کولاو شوله خلک خو حیران دي چې یاره په دې نوجوان کې خامخا څه کمال شته څه چل پکې شته خلک به بیا راتله څوک به بیمارانو هغه به د مول نور خلک براتله چې چا به څه مشکلاتو د به ورته دوا کول
تر دې پورې چې وزیر هم راغی د هغه سترګو کار نه کا او سترګې ړندې خو ده چې به کله دوا چاته کوله او یا به څوک دماو نو د هغې نه مخکې به ورته وي چې ته به خامخا کلمه وې هغه به مسلمان کېده او د مسلمانۍ نه بعد به هغه بیا دماو وزیر چې کوم دی راغی د هغه سترګې ړندې وې وی ته دومره غټ بزرګې زما دا سترګې دم که چې دا سترګې مې ښې شي وی سترګې دله دموم خو د دې نه مخکې ته کلمه ووایه هغه کلمه وویل هغه سترګې دم کړې بلکل سترګې روغې شو دا خبره خوره شوه تر دې پورې چې بادشاه ته دا خبر ورسېد چې داسې یو نوجوان دی او بادشاه خو بتپرسته و هغه چېرته دا منو ده نو دی راونیو راټینګې که او مختلفه قسمه سزاګانې دته ورکولې مختلفه قسمه عذابونه به دته ورکول د ده د مرګ کوشش یې کاو خو دی د هغه په سزاګانو باندې مړ کېده نه د هغه په سزاګانو مړ کېده نه وی بادشاه ته غواړي څه چې ته ما مړ کړې وی ما مړ کړې نو داسې چل وکړه چې غشې به راوالې او بسم الله باسم رب الغلام دا به ووې او بیا چې کوم دی غشې به په ما باندې وچلې نو زه به مړ شم زما د رب کلمه به په ما باندې وې نو زه به مړ شم بادشاه قشانتې وکړله او د دې غوږ څه په دې ځای باندې هغه ولګېد په هغه ځای کې شهید شو 100 کاله بعد چې کوم دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې د دغه ځمکې کودایي کېده کودایي شروع ده نو بعضې قبرونه پکې راله قبرونه هم داسې کولاو کړلی شو نو چې کله قبرونه کولاو کړلی شو نو د دغې قبرونو کې یو کس چې کوم دقه نوجوان او بالکل داسې سالم روغ پروتو په دې ځای باندې د لاس یې او هغه خلک هغه صحابه کرامو هغه عمر رضی الله تعالی عنه ملګرو هغه لاس وی چې کله به موږ داسې لري کنو وینه به روانه شو چې کله به بیا موږ لاس کې خو په دې باندې نو وینه به بند شو نو دا د الله تعالی بزرگان چې کوم دي نو دا په قبر کې هم ژوندي بالکل سالم چې کوم دی دا افراد دی انسان چې کوم دی انسان هغه د انس نه دی انسان د انس نه دی او انس ویل کېږي پیار محبت مینې ته اوس به دا انسان مینه څنګه کوي پیار به څنګه کوي محبت به څنګه کوي که چېرته دا محبت د شریعت په دایره کې دننه وي نو محبت ډېر ښه څیز دی د شریعت په حدودو کې دننه نو محبت ډېر بهترین څیز دی او که چېرته دا د شریعت د حدودو نه بهري نو دا محبت چې کوم دی دا بیا محبت نه دی دا انسان بیا محبت نه کوي نو دا انسان په کومه طریقه په کوم طرز باندې په دې دنیا کې ژوند تیری په دې دنیا کې به د چا سره مینه محبت کوي په زړه کې به صرف او صرف د خپل رسول الله او د الله تعالی مینه ساتي د هغې د دین اسلام مینه به ساتي او بهر چې کوم دی وایي د دې زړه مثال چې کوم دی دا د کشتۍ او د دې بهر دنیا دا اوبه دي که دا کشتۍ چېرته سوری شوه کشتۍ سوری شوه نو دا اوبه چې کوم دی دا ورته بیا ورځي او دا کشتۍ څه کوي غر کوي او که دا کشتۍ د دنیا سره مینه محبت کول ناروا نه دي خو صرف دومره مینه محبت په ورسره ساتي دومره مینه محبت په ورسره ساتي چې ستا ضروریات چې کوم دی هغه په دنیا کې پوره کېږي د هغې مینې محبت نه نو که دا کشتۍ چېرته سوری شوه نو بیا به دا اوبه ورځي او دا کشتۍ به غر کوي او که دا کشتۍ په دې باندې د پاسه ګرځېده د دې دنیا مینه محبت چې کوم دی هغه به زړه ته دننه نه کوځي دننه به صرف او صرف د الله تعالی او د الله تعالی د رسول مینه محبتي بس او دا دنیا چې کومه ده دا خو پاتې څیز دی دا خو پاتې کېدونکی ده د دنیا په څیزونو پسې به خفه کېږي نه ځکه خو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه تاسو به نوم اورېدلی اکثر خلک دا کرامات ذکر کوي نو هغه د چین بادشاه چې کوم دی شیشه راولېږله د چین بادشاه ولا شیشه راولېږله هغه په خپله کمره کې کېښوده وی لګوله ډېره قیمتي شیشه وه نو خادم یو ورځ ورغی هغه صفایي کوله چې کله صفایي کوله
او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې بکله د جمعې مونږ کاو یا به د اختر مونږونو نو پټکې به کې برابر ک ځان به لګ ولي د ګومنز وغیرہ سب ځان به برابر په خپل کمره کې زوړنده کړو دا خادم ورغه دغه کمرې صفائی کوي چې کله دې صفائی کوي په دې صفائی کې د شیشه راو ګرځي د لاندې پزماکه باندې ریز مریض شو کله چې لاندې راو ګرځي نو دا خادم ډیر زیات خفه دی چې حضرت صاحب خو ډیر خفه دا خو د چین بادشاہ را لېږلی و او زه به اوس حضرت صاحب ته څه وایم په دغه دوران کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه راننوت چې کله دی راننوت نو دی ورته وایي وایي هغه شیشه چې کومه ده هغه خو ماته شو د زمانه او په پارسی کې ولا جواب ورکړي از قضا آینه چینی شکست از قضا آینه چینی شکست عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه و بیا سوی وی خوب شد اسباب خود بینی شکست او ته وی بادشاہ شیخ صاحب هغه شیشه چې کومه وا د الله تعالی په قضا د الله تعالی په فیصله باندې زمانه راو ګرځي دا ماته شو د چین بادشاہ چې کومه شیشه را لګل شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په هغه شیشه پسې خپکیږي نه کومګوي او یو بادشاہ چاته داسې سیز راولېږي نو بیا خو انسان خامخا خپکیږي په هغه پسې هغه سوی هغه ته وی ډیر ښه کار وشو ډیر ښه کار وشو د لیدلو هغه اسباب ختم شو ځان ته باړو ګورم نو د دنیا سیزونه چې کم دی په دې پسې به خفګان نه کوي یو ځل چې کم دی ناسو دی او خبر ورته راغی ملګرو ورته خبر راورساو چې ستا کومه کشتۍ چې کومه دا بحري جهاز چې ستا کوم را روان دی د اسبابو نه ډک دی د مال نه ډک دی تجارت د هغې سامانونو نه ډک دی هغه ډوب شو په سمندر کې د سرکته که داسې او سر یې اوچت کوي الحمدلله بیا څه وخت بعد چې کوم دی بیا ورته بیا خبر راورسید وی حضرت صاحب ستاسو هغه جهاز چې کوم بحري جهاز هغه بالکل صحیح سالم راورسید بیا یې سرکته کړ وی الحمدلله بیا ته چا تپوس وکوي تاسو جی کله چې جهاز ډوبېده او غر کېده نو په هغه وخت کې هم تاسو وی چې الحمدلله او کله چې جهاز روغ راورسید نو په هغه وخت کې هم تاسو وی چې الحمدلله و د څه وی ما سرکته کاو د خپل ځړه نه مې تپوس وکړ چې زړه په دې جهاز پسې خو خپه نه په دې اسبابو پسې وی چې نه بالکل نه مخفا زما زه چې کوم دی مشغول یم د خپل رب سره په ذکر او اذکار کې مشغول یم نو زه خوشاله شوم په دې باندې چې زما زړه چې کوم دی مطمئن دی او زما زړه دنیا طرف ته مایل نه دی نو ځکه مې الحمدلله او بیا چې کله جهاز را ورسید روغ صحیح سالم نو بیا مې زړه ته ووی چې څنګه په دنیا پسې خو خوشاله نه جهاز خو روغ را ورسید وی چې نه بالکل په خپل حالات باندې د خپل رب سره تعلق چې کوم دی هغه جوړ دی د خپل رب سره تعلق اگر جوړ لې نو په دغه تعلق په دې جوړوالي باندې ما وی چې الحمدلله نو ګوره دا لوی خلق تیر شوی دی هغه چې کوم دی کاروبارونه هم کړی دي هغه د دنیا کارم کړی دی خو د دنیا مینه محبت چې کوم دی دا زړه ته کوس کړی نه دی د دنیا مینه محبت زړه ته کوس کړی نه دی نو د دنیا مینه محبت چې کوم دی دا زړه ته کوزول نه دی پکار صرف دومره مینه محبت ساتل پکار دي چې انسان هغه خپل ضرورت د دغه نه پوره کړي